أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نرسم بسورة بقرة 65 نمبر آيات نوالا 66 نمبر آيات پورې بوایو. ولقد او تحقیق علمتم بجندلو الذين حق خلق یا معلوم شوی الذين معلوم شوی تاسو الذين هغه خلق اعتدوا چې زیاتې کړیو منکم پتاسو کې په سبت په ورځ د هفته. فقلنا نپس اوی منگا لهم دویتا کونو شی قردتن شادوگان خاصین زلیلا. خاص په دې آیات کې دا رد بنی اسرائیلو کوم هیلې چې دین هغه ذکر کیږي. الله رب العالمین چې څنګه زموږ د پاره د جمعې ورځ خاص کړی ده کنه غوړه کړی ده چې دا لکه زموږ د عبادت ورځ ده. نو دغه شان الله رب العالمین په یهود کوم بنی اسرائیل چې نو په هغه باندې د هفته ورځ چې ده هغه غوړه کړی و او دوی ته دا دغه حکم او چې د هفته په ورځ مطلب هیڅ قسم تجارت او دنیاوي کارونه کنه دا بدی نه کوي، صرف عبادت وکړي د الله. او زموږ د پاره خو باندې د الله دا کرم دی چې موږ هم د جمعې په ورځ عبادت کولی شو او هم راته د دنیاوي کارونو اجازه دی کنه. خو دوی د پاره صرف دا و چې تاسو به صرف لکه عبادت وکوئ. نو دوی به څه چل کولو دې کې یو دغه د قبیله وکنه هغه د دریاب په غاړه باندې اوسېدله. هغه کوم په دې کې چې کوم قبیله وه دریاب په غاړه اوسېدله. نو هغوی به دا کسب و د هغوی چې هغوی به میان رانیوله او خرڅول به یې که نه دا د هغوی کسب و. نو الله رب العالمین ردي د ازمایش دپاره لکه د هفتې په ورځ باندې به د دریاب کې دا میان دومره ډېر کړله چې هغه به د اوبو د پاسه به یې ټوپونه وهله او په دوی باندې خو د هفتې په ورځ باندې دنیاوي هر قسم کار و باردا پې بند و. نو دوی دغه شان هیلې جوړې کړلې، چل بل دا چلونه شروع کړل چې دوی به داسې د جمعې په ورځ به یې وړوکي شان تالابونه به یې جوړ کړل رو به یې کنستله ځمکې که نه چې هغې ته به میان ورګیل شي. نو دوی به هغه ځګونه بند کړل، هسې دیوال شان به یې ورته ووهلو او بیا به د اتوار په ورځ چې دی نو هغه به یې بیا راونیول او دوی به جالونه به یې مخواره کړي که نه. هغه جالونه به یې راوچت کړه لکه دوی به وایي چې دا میان چې دی نو دا مونږ د هفتې په ورځ نه دي رانیولې بلکې دا مونږ د اتوار په ورځ راونیوله. ها نو فقلنا نو پس اوی مونږ لهم دوی ته کونو شی قردتن شادوګان خاصین ذلیلا. نو بیا که دلته کې دوی ته دا کوم کسان چې به دا کسب کولی نو الله رب العالمین دوی ته وایي چې تاسو شادوګان شئ که نه ذلیله شادوګان شئ. نو او بعض لکه مفسرین وایي چې لکه د دوی کوم مشران چې وي نو د هغوی نه سورې د هغوی نه جوړ کړل که نه د دوی کوم مشران چې وي د هغوی نه سور جوړ کړه. بس په دوی کې درې ډلې وې. یو ډله دا وه چې لکه دوی به دا کسب کولو دا میان به یې رانیوله. دویمه ډله دا وه چې دوی به دا کسب نه کولو خو دوی به یې هم نه منې کوله، د دې کار نه به یې نه منې کول چې لکه الله منې کړي یا دې کې ګناه ده که نه به یې منې کول. او درېیمه ډله دغه وه چې لکه هغوی به دا کار کولو دا کار به یې نه کولو او مطلب دا کومو چې به دا کار کولو نو هغوی به یې منې کول چې لکه دا کار مه کوئ. د کومو چې به دا منې کول نه کوله که نه نو دوی ته به یې وایي چې لکه څه شي ته تاسو دوی منې کوئ پرېږدئ چې د الله عذاب پرې راشي که نه. نو بیا د الله رب العالمین په دې باندې دا کم اولنۍ ډلې چې ده که نه کم چې به دغه کسب به یې کول نو هغه خو خامخا لکه دغه کړللو ځکه چې هغوی به دا کار کولو او کم چې لکه دا کار به یې نه کوو منې کول به یې نه کول نو هغه هم په هغې هم عذاب راویستو. او کم چې دا درېیمه ډله وه نو دغه الله رب العالمین معاف کړله که نه د عذاب نه یې بچ کړله. فجعلناها پس وګرځوله مونږ دوی نکالا عبرت لما د هغه چا دپاره بینه
چې مخکې یدیها تیر شوي وي کنه، لکه یا مخکې تیر شوي وي یا چې کوم په موجوده وخت کې لکه موجودو کنه، هغه وخت کې چې لکه کوم موجودو، وما او هغه خلفها چې کوم مطلب وروسته د هغې نو، لکه زموږ دا کوم وخت چې کوم دی کنه، زموږ دا خلک چې کوم دی، وموعظة او نصیحت دی للمتقین دپاره د متقیانو، لکه کوم چې په هغه وخت موجود نو دا او مطلب د هغې خلکو دپاره، او کوم چې دا بس دي کنه دا زموږ خلکو دپاره، نو دا د نصیحت دی. صدق الله العظیم.